الرحمن الرحیم. مو نن د پریس کلب مخ ته د احتجاج مقصد او غرض صرف دا دی چې مو بګن کوم متاثرین دي کوم نقصان شوی دی د هغې بحالي او هغو سره امداد د سرکار حکومت طرف نه خو بدقسمتي او بدبختي د مو دا دی چې د حکومت طرف نه مو باندې دا دریم اپریشن دی چې مو باندې مسلط شو. په کار خو دا وه چې د مو د اهل سنت بحالي یقیني شوي وای، خو بحالي خو یو ورې پاتې چې هغه چې کوم پاتې خلک دي مندوري، چرخیل، ډاډ کمر، دا علاقې هم حکومت سبا اخري ډیډلاین دی چې دا علاقې تاسو خالي کو او مو د دې اپریشن کوو. نو لہذا مو خپل مزاحمت مقاومت جاري دی، د مو دغه درنه جاري دی، روانه دی. ټول اهل سنت قوم خلکو په خدمت کې گزارش دی، درخواست دی، پر زور اپیل دی. تاسو د پېښور پریس کلب مخ ته چې کومه درنه دی دا تاسو کامیابه کړو، دغې درنې ته راوځو. سبا به انشاءالله تعالی مو سترګې غړوو که سرکار د مو د کورونو خالي کولو نیت و اراده وه او سبا یې عملي اقدام اوچتولو، د همغه مطابق به بیا انشاءالله تعالی پېښور کې د مو پر امن احتجاج جاري وي او که اپریشن فیصله حکومت واپس واخیسته بیا به همغه شی مو دلته کې همغه شی فیصله کوو. لہذا د مو ټول ناوال حکومت په خدمت کې گزارش او درخواست دا دی چې د اپریشن فیصله د واپس واخلي. که چیرې د اپریشن فیصله حکومت واپس ونه خسته نو پېښور کې بیا انشاءالله تعالی موږ وځو، احتجاج به کوو، سټرایک به کوو، روډونه به بندوو او چې کوم قسم نقصان وشو ذمه وار بیا حکومت. ډېره مهرباني. نعره تکبیر!